حدیث قدسی دے اللہ پاک فرمائی اے بندہ یو ستا خوخه دا یو زما خوخه دا کیږي به هغه څه چې زما خوخه دا. اے بندا که چرته تا د خپل خوخه زما په خوخه باندې قربان کا بیا به هغه څه تعالی درکم چې ستا خوخه او که چرته ته زما په خوخه باندې خپل خوخه نه قربانې نو بیا به هم کیږي هغه څه چې زما خوخه نن موږ ولې پریشان یو موږ بچی لا واده کو نو په هغه کې موږ خپل رب ته نه ګورو چې زما رب بس خوشحاليږي پس خفقي کوم غم مناوو نو په غم کې زمنګ او تاسو توجه الله طرف ته نه دي چې الله پس خوشحاليږي پس خفقي په صحت کې په بیماری کې په مالداري کې په غریبۍ کې په هر حال هر غړي کې زمنګ او تاسو توجه الله طرف ته لاړه او من الله ته قتل چې الله پس خوشحاليږي پس خفقيږي نو الله رب العزت بیا من او تاسو ته ګوري چې زما بندگان پس خوشحاليږي پس خفقيږي الله به من او تاسو بیا نه خفقي چې من او تاسو خپل رب نه خفقو دا یاد ساتي آبادولم د الله پلاس کی بربادولم د الله پلاس کی عزتم الله پلاس کی ذلتم د الله پلاس کی بیماریم الله راولي صحتم الله ورکی زمکم هغه پیدا کړي اسمانونم هغه پیدا کړي زما محترمو او رزقم دغه الله من او تاسو تم راکي انسانانو لیم ورکی جناتو لیم ورکی زناورو لیم ورکی په اوبو کې میانو لیم ورکی په سړو کې میګانو لیم ورکی او د دې رزق د پاره من پریشان یو د دې رزق د پاره موږ څومره منډې ترلې شروع کړي چې سبا کېږي الله سبا کېږي الله ذلیل نه شو الله دا شی کم نشي او بس سره چې الله زمنګ او تاسو په مال کې به برکت پیدا کړي نو هغه منځ دی هغه د قرآن تلاوت دی هغه ذکر اذکار دی هغه تقوا ده پرهیزګاري ده په دې سره د انسان په عمر کې په مال کې په اولاد کې برکت پیدا کړي نن زمنګ په عمر کې برکت نشتا زمنګ په اولاد کې برکت نشتا زمنګ په مال کې برکت نشتا زنانم جاړي نارینم جاړي مخکې به یو ګټله ټولو بس ټله اوس ټول په ټوله لګې دي ګټي او زما محترمو پیسو کې برکت نه پاتې کېږي د کور په سامانونو کې برکت نشتا چینی ختمه غوړي ختم پښې بس وړه ختم روزانه حساب سره په کور کې یو ټینشن او یو مسله پیدا وي ټول خپلو کې په جنگ وي اوس دې طرف ته نه ګوري چې الکا په دې کور کې چا سار منځ قضا کړي چا منځ کړي دې چا نه دې کړي څوک پرده کوي او څوک بې پردګي کوي اوس څنګه چې منځ د الله حکم دی چې الله پاک فرمایي واقیموا الصلاه منځ وکړي منځ قائم کړي واتوا الزکات او زکات ورکړي نو چې څنګه دا حکم د الله مني نو دا پرده د الله حکم نه دی پرده د الله حکم نه دی الله پاک فرمایي چې پرده وکړي همدغه الله وی پرده وکړي او زمونږ زنانو ته پته ده نه چې پته نشته چې د چا نه به موږ پرده کوو او د چا نه به پرده نه کوو په الله یقین وکړه خو بیا موږ سوچ کوو چې یاره اوس که زه پرده کوم او د پلانکې راغلی او دې سره لاس میلاو نه کم او میلاو ورسره نشم بیا به خفه شي نو خفه دې شي که الله خفه کې او مخلوق راضي کې او مخلوق خوشاله نو دا یاد ساته چې دا مخلوق چا نه دی راضي کړي دا خلق دا نه خوشاليږي او الله خو موږ او تاسو نه په یو سبحان الله هم خوشالي الله خو موږ او تاسو نه په یو وړه خبره هم خوشالي اوس موږ په ودونو څومره خرچي وکړو او بیا هم خلک چې کم دی خپلو کې کینې مړه چې داسې کړی وی سبېړی خو نه چپه کېده خیر نو موږ د خلکو د خوشحالېدو دپاره څه نه کو لګیا یو کیمرې نه خوش نو زما محترمو الله ته کتل پکار زنانا ځان طرف ته توجه کی که زه پرده کوم زما رب خوشحاله شي زه منځ کوم زما رب خوشحاله شي زه قرآن تلاوت کوم زما رب خوشحاله شي اوس رابعه بصري رحمت الله علیها دا یو زنانه ده چې وی قتل اوس یو نوجوان سر تړلې ده سر نه پټۍ تاو کړې ده وی دا دې نه تپوس کوي اے نوجوان دا ولې دې سر تړلې
وته وی بیبي زما په سر درد دی څه چل په سر مې درد دی وی ها څومره وخت بعد ستا په سر درد راغو ویره یو 10 کاله بعد به زما په سر درد راغلی ووره ها وی ها 10 کاله بعد ستا په سر درد راغو 10 کاله پورې ستا په سر درد نه و چرته د شکر پټۍ دی په دې سر تا وکړې وه چې د ناشکرۍ دا پټۍ دی څنګه په دې سر راته وکړې چې په سر مې درد دی او دا ځان نیغ نیغ کې ارزې په سر مې درد دی په سر مې درد نو الله په موږ او تاسو چې کوم انعامات کړي احسانات کړي کوم نعمتونه را کړي صحت را کړي بچی را کړي مال را کړي عزت را کړي خزه را کړي د دکانونه را کړي جیدادونه را کړي په صحت باندې روغ پیدا کړي نو دغه الله موږ چرته شکریا ادا کا اوس که یو غړی مال سکرا کی نو چې چا مال غړی را کړي ټوپۍ را کړي پټکي را کړي واسکټ را کړي یو جوړه را لکړي دا غي شکریا ادا کو او چې چا دا بدن را کړي چا دا لاس را کړي په کم لاس چې دا غړی ورچي دا په کم سر چې دا ټوپۍ دی دا سر ته چادر کړي دا په کم بدن چې دا کپڑے ورچي دا بدن در له چادر کړي الله دا هغه الله دې چرته شکریا ادا کا دغه الله څومره احسانات او انعامات کړي نو دغه احسانات او انعامات چرته شکریا دې د رب ادا کړه